صدر اجلاس خستوجي صاحب په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبې ډپټي جنرال سیکرټري ډاکټر فاروق افضل مومند صاحب، په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د پی کې 56 سابقه چیئرمین جاوید حسین خان، د تنگی تحصیل سابقه ناظم یحیی جان مومند صاحب، په سټیج باندې موجود علي محمد ملک صاحب، دلته کې راغلي د پارټۍ نور مشران، د پلوسی کلي مشرانو عزتمندو، د دې علاقې مشرانو عزتمندو، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا نذیر محمد خان، فقیر محمد خان او د هغوی سره چې کوم ګڼ شمېر عزتمند مشران نن موږ سره قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته هرکلی وایم او دا یقینداني وله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې علاقې د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد به کوو به او انشاءالله دا علاقه به د ترقۍ په لار روانه وه. دې نه مخکې چې زه د علاقې باندې خبرې وکړم او څنګه چې علي محمد ملک صاحب کومې خبرې وکړې، ملک صاحب دي هغه ورځ چې کومې خبرې راغلي وو، کومې خبرې کړې وې، هغې باندې دغه وکړم. زه د هغې نه مخکې د پرون چې کوم د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې بیا اضافه شوې ده، زه دا ګڼم چې دا انتهایی زیاتی دی. په دې وخت سره چې ډالر هم د یو څو ورځې مخکې وی چې ډالر قیمت هم راکم شو او چونکې انټرنیشنل پرایس هم لا نور زیات سیوا شوی نه دی، نو په کار نه وه چې دا دې کې اضافه شوې وي او دا کم ځای ته چې اوس هم دا قیمتونه رسېدلي دا د خلکو د وس نه بار وتي دي. ګراني چې کم ځای ته ورسېده، زما خیال هر یو کس په خپل ځای باندې پریشانه دی او تنګ دی دې نه او هغه درد محسوس کوي لګیا دی هر یو کس. د پټرول او ډیزل مثال داسې دی چې د هغې سره د هر یو شی قیمت ورسره تړلی دی او د هغې کې نوره اضافه چې ده دا زما خیال د خلکو د برداشت نه اوس خبره بار وتې ده. دا مونږ بالکل مسترد کوو، مونږ په دې باندې احتجاج به هم کوو به او په دې باندې به اواز هم اوچتوو، ځکه چې اوس دا سلسله چې ده دا د خلکو او د خاص کر د غریبانو د وسه بالکل بهر ووتله. دویم په دې حوالې سره چې کوم علي محمد ملک صاحب خبرې وکړې، ډېرې ښې خبرې وکړې او د دې علاقې چې کوم ضرورتونه دي او د دې علاقې چې کوم پسماندګي ده په هغې باندې یو ډېر ښه نظر یې واچو. خو لږ به په دې باندې سوچ کوو چې عزتمندو که قومي وطن پارټۍ دا غوښتل او دا یو سلسله یې شروع کړې وه چې د انګریز چې کوم زمونږ په دې صوبې کې تقسیم راوستلی و چې څه علاقه یې فاټه کړې وه او څه رایت دغه کړې وه، د هغې خلاف چې مونږ خبره کوله نو هغه په دې لپاره هم کوله چې دلته کې دا ترقي چې نه کېږي د هغې بنیادي وجه هم دا وه چې دا علاقه بېله کړې شوې وه. زمونږ چې بنیادي د ادغام یا د مرجر چې مونږ خبره کوله نو هغه هم دې لپاره مونږ کوله چې مونږ غوښتل چې دلته کې ټولې پارټۍ هم رات شي، سیاسي خلک را دننه شي، نو هغوی به دلته کې ترقي راولي او دلته کې د خلکو سوچ کې به ډېر لوی تبدیل راولي. ما د پته ده چې 1990 کې ملک صاحب ته به یاد وي دوی د کیړې ټول مشران مشر له راغلي وو یو وفد په شکل کې او هغه وخت کې هغه خبره داسې جوړه نه شوه چې څنګه دغه و، کنې زمونږ خو هغه وخت کې هم دا خواهش و چې دلته کې ترقي وشي، ځکه چې دا زمونږ علاقه ده او په دې باندې مونږ ښه ښکارو چې دلته کې ترقي وشي. اوس هم که وګورو ملک صاحب لنډ که تاسو ته کالج چې دی نو هغه همدغه تنګي کالج دی
او دغه کالج ډیګري کالج کېدو بنیاد چې دی هغه مشر ایښی دی. زما خیال دی های سکول تاسو ته لنډ چې دی لوړه شا والا سکول به چې دی دا به نږدې وي ټولو کې سره نه های سکول سره شا کې دی فاټا خو دلته کې لوړه شا کې های سکول جوړ دی هم تاسو ته یو لحاظ سره فایده را رسوي خو دا که تاسو وګورئ لرې دی بالکل خو هغه تقسیم چې کوم راغلی و هغې کې که تاسو وګورئ نو که موږ داسې وګورو داسې خو څه لکیره نشته څه تقسیم نشته خو دا په کاغذونو کې چې کوم تقسیم و هغې شی چې دی هغې هلته کې ترقي راوستله او دلته کې ترقي نه وه. نو بنیادي زمونږ مقصد هم دا و چې دا ادغام چې وشي نو دې سره به ترقي راځي یو دا پکار ده چې دا ترقي راشي. اوس هم ستاسو په وساطت مونږ د مرکزي حکومت ته او صوبایي حکومت ته هم دا وایو چې د فاټا خلکو سره سابقه فاټا خلکو سره چې کومې وعدې شوي وي هغه سرته رسول پکار دي ځکه چې دا وعدې که سرته ونه رسولې شوې نو دلته کې خلکو کې به بیا مایوسۍ کې به اضافه کېږي. هغه وخت سره د 10 کالو لپاره د 100 اربه روپو خبره شوې وه چې دا به هر کال ورکړی کېږي خو دا هم ناکافي ده. هغه وخت سره د 3% خبره شوې وه چې د ټوټل دغه نه هغه 3% حساب چې اوس ولګوی نو دا تقریبا 280 ارب روپۍ اوس جوړېږي د کال. مونږ دا مطالبه کوو چې تاسو خو د 3 کالو کې د 4-5 کالو کې هغه پوره پیسې هم ورنه کړي 100 ارب هم ورنه کړي. مونږ دا مطالبه کوو چې 3% والا به تاسو دغه کوئ او دا 280 ارب روپۍ هر کال پکاري چې په فاټا کې ولګي د دې زی ترقۍ کې دې ولګي. بیا دې سره دا خو د مرکز نه مونږ مطالبه کوو خو دې سره سره مونږ د صوبې د مطالبه کوو چې تاسو هم چونکې دا علاقه راله او صوبې کې شامله شوه نو اوس د صوبې حکومت هم دا ذمهواري جوړېږي چې هغوی د خپل رقم چې دی په دې کې حصه واچوي او د دې ځای کې چې کوم سکولونو ضرورت دی د هسپتالونو ضرورت دی د څښلو د اوبو ضرورت دی د اریګیشن نیټورک جوړولو ضرورت دی نور داسې کم ضرورتونه چې دي هغه پوره کړی شي او دا خلک خوشحاله شي نو موږ به هله منو چې او د دې فاټا چې دی هغې د خلکو ته فایده راورسېدله د علاقې ته فایده راورسېدله. د دې ځای خلکو ډېرې قربانۍ ورکړې دي ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. افغان جهاد کې دوی قربانۍ ورکړې دي. بیا د هغې نه پسته دا اوس چې کوم د دهشتګردۍ خلاف دا جنګ والا حالاتو په دې کې ډېرې لوی قربانۍ ورکړې دي. نو په دې حوالې سره دا د دوی حق جوړېږي چې دوی له ترقي مونږ راوړو د دې ځای مستقبل مونږ روښانه کړو. زمونږ د دې ځای ځوانانو کې ډېر ټیلنټ شته ډېر هغوی کې صلاحیتونه شته خو چې لږ ورته توجه ورکړی شي نو انشاءالله زما دا یقین دی چې دا علاقه ډېره ترقي کولی شي. همدغه سوچ د قومي وطن پارټۍ دی او همدې سوچ سره نن مونږ دلته کې راغلي یو او تاسو سره دا واده کوو چې که تاسو مونږ له موقع راکړه تاسو په مونږ باندې اعتماد وکړو نو انشاءالله دا علاقه به څنګه چې تنګي تحصیل دی دغه شانتې به ترقۍ برابر به یې راولو بیا به د هغې نه مخکې به یې بوځو. عزتمندو په دې موقع باندې زه دا هم مطالبه کوم چې ادغام وشو ټیک د پای کې مرکز نه کوتاهۍ شوي دي کمۍ شوي دي څه پیسې هغه شانتې نه میلاویږي هغه په خپل ځای خو دا صوبایي حکومت چې دی دا کم ځای کې ناست دی د دوی خپل وسایل خو شته اوسه پورې هغه شانتې چې کم طریقې سره په کار دی چې دلته نظام هم بهتر شوی وي چې خلکو فرق محسوس کړی وي هغه هم موږ ته اوسه پورې نه ښکاري. که هغه دې نه مخکې کوم صوبایي حکومت و هغوی هم دې له توجه ورنه کړه او اوس دا دغه چې راغلی دی کیرټیکر چې راغلی دا خو بلکل دې باندې دغه شوي دی صرف په دې باندې خبره کول چې په هفتې کې یو ورځ ما د مرج ډیریا خلکو لپاره ایښه ده چې زه به د هغوی خبرې اورم په دې باندې دغه نه کېږي دا پکار دی چې وزیران راشي هلته کې دورې وکړي د وزیر اعلی دې لاړ شي هلته کې دورې وکړي دغه ځای خلک مسایل ورکوټې مسایل دي زمونږ د خلکو ډېر لوی ګورې مسایل هغې شانتې نشته
وړه وړه مسایل چې هغې باندې توجه ورکړی شي هغه صحیح کړی شي نو ډېر فرق راتلی شي. دغې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. نن بنیادي مشکل او بنیادي دغه هم دا دی چې صحیح قیادت چې دی هغه نشته چې هغه دا مسایل حل کړي. مونږ تاسو ته دا وایو چې تاسو لیدلی دي لنډ سره تنګي تحصیل دی د هغې کې تاسو ترقي لیدلې ده، هغې کې تاسو حالات لیدلی دي، هغې کې تاسو روزګار خلکو له ورکړل شوی دی هغه تاسو لیدلی دی او تاسو ټولې روزانه په بنیاد باندې وینئ. نو مونږ تاسو ته دا وایو چې تاسو راشئ زمونږ لاس مضبوط کړئ. انشاءالله قومي وطن پارټي به دغه کوي. ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا به تاسو له دا ترقي راولي، تاسو دا مسایل به حل کوي. زه اخره کې یو ځل بیا د فقیر محمد حجي صاحب د نذیر محمد حجي صاحب او د هغوی د خاندان نور مشرانو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له هم دا موقع راکړه چې دلته کې راشو او تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. انشاءالله ستاسو مسایل چې دي هغه زمونږ مسایل دي، ستاسو مشکلات زمونږ مشکلات دي، ستاسو کم درد چې دی هغه زمونږ درد دی. انشاءالله یو ځای به مشترکه طور باندې دې لپاره کوشش شروع کوو به او دې لپاره به جدوجهد به کوو به او انشاءالله دلته به ترقي راولو به. پارټۍ چې دی هغه همیشه د غریبانانو لپاره آواز اوچت کړی دی او خصوصا چې کله هم غریبانانو سره زیاتی شوي دي نو قومي وطن پارټي غریب سره ودرېدلې ده او د هغوی چې دی د هغوی تحفظ یې کړی دی. دلته به مشرانو ته یاد وي چې د علاقې کې 780 دغه لګېدلي کیسونه لګېدلي په هغه وخت سره قومي وطن پارټي وه چې هغه د دې ځای د خلکو سره ودرېده او د هغوی هغه مشکلات هغې وخت سره دغه ختم کړل. انشاءالله دا تاسو تسلي ساتئ، ستاسو د حقوقو تحفظ به مونږ کوو به او انشاءالله ستاسو د ترقۍ طرف ته به مونږ توجه ورکوو. زه یو ځل بیا ستاسو ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني.